د یهودو متعلق الله رب العزت او فرمایل اکالون للسحت سمعون للكذب اکالون للسحت. دا یهودیان چې دي دوی دروغ ډیر په سوچ سمج سره توجه سره اوري. اکالون للسحت وجه صدا چې دوی اول رشوت اغستی، پیسې اغستی. د یهودو چې کم سربراهان تیر شوي دي لکه کعب ابن اشرف او د نور همسر ملګری، نو دوی به د خلکو معاملاتو کې فیصله کولې. دا د قوم لیډرانو مشرانو. نو چې کله وجي معامله رااله مدعی مدعا علیه به خپل خبره پیش کا، نو دی به یو تسترګې وي چې چا بم پیسې ورکړې وي دغه په حق کې بجې فیصله کېده. دغه گواهانو ته به توجه کوله، کو په ناحقه به مو دغې په حق کې فیصله، دغې دپاره ډګري او فیصله جاري. نو الله فرمایل چې دا داسې خلک دي سمعون للکذب چې دروغ ډېر توجه سره اوري، اکالون للسحت او دوی حرام خوري کوي. نو د دې آیات په زمره کې وګوره چې چا متعلق نازل شو یهود او نصارا. نن زمونږ په ملک پاکستان کې دا مسئلې نشته. کومه خبره زمونږ په انصاف چلیږي؟ نو د یهودو متعلق وی دا رشوت خواره دي. نو دا خو په مونږ کې دا رشوت موجود دی، سودخوري موجود ده، پردې حق وهل موجود دي. په دغه نسبت باندې علماء لیکلي دي، یاد ساته دا یو څو مسلې دي اهمې دي. علامه شامی لیکلي دي دفع المال للسلطان الجائر لدفع الظلم عن نفسه وماله ولاستخراج حق له ليس برشوة، يعني في حق الدافع.